بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه سبق نمبر 26 دی او الدرس الخامس 5 نمبر درس دی. په دې درس الخامس کې زموږ د تمرین نن 2 نمبر سوال دی. د دې نه مخکې سوال کې اول نمبر سوال راکړی و د الفاظو سره یا ضمیر متکلم ولګوئ. د یا معنی د زما او د کاف معنی د ستا، د کاف زبر معنی هم د ستا او د کاف زیر معنی هم د ستا. خو د کاف زبر والا چې دی دا د سړو دپاره استعمالیږي او د کاف زیر والا چې دی دا د ښځو دپاره استعمالیږي. نو موږ له راکړي وو په هغې مخکې درس کې راکړي وو و یاره د رأس چې دی رأس دې سره یا ضمیر متکلم ولګوه. هذا معنی د دا، رأس معنی د سر دی. هذا رأس دا سر دی. اوس ته ووایې دا زما سر دی، نو هذا رأسي دا زما سر دی. اوس په دې رأسي د یا ضمیر متکلم په ځای باندې به کاف د مخاطب والا ضمیر به لګو. نو هذا رأس، هذا معنی د دا، رأس سر دی. هذا معنی د دا، رأس سر دی، دا سر دی. اوس ووایه دا ستا سر دی. هذا رأسک، رأسک دا ستا سر دی. سړي ته وایي هذا رأسک دا ستا سر دی. او که ښځې ته وایي چې دا ستا سر دی نو هغې ته به وایي هذا رأسکی. سړي دپاره رأسک او ښځې دپاره رأسکی. ټیک شوه. هذا وجه دا مخ دی. هذا وجهک، هذا دا وجهک ستا مخ دی. د دې کاف معنی د ستا او وجه معنی د مخ. نو هذا معنی د دا، دا ستا مخ دی. هذا انف، هذا انف دا پوزه ده. هذا انفک دا ستا پوزه ده. هذا دا انفک ستا پوزه ده. هذا دا انفک ستا پوزه ده. هذا فمن دا خوله ده. هذا دا اسم اشاره ده، د دې معنی ده دا. او فمن معنی ده خوله. هذا فمن دا خوله ده، خوله ده. هذا فوک چې کله دا مونږ یو ضمیر دپاره دې سره چې کله مونږ یو ضمیر لګو که نه نو دا میم به بیا په واو باندې بدلیږي او دا په دې فا باندې به بیا پیش راځي. بیا به فو کوې ځان لی چې وی چې ضمیر ورسره نه لګې نو فمون به وی. او که چېرته د سره ضمیر لګې نو بیا به حالت رفعي کې به فو کوې، حالت نسبي کې به فا کوې او حالت جري کې به فی کوې. ٹھیک شوه. نو هذا فمن دا خوله ده. هذا فوک دا ستا خوله ده. هذا فوک چې سړي ته وایې دا ستا خوله ده نو هغه ته به هذا فوک کاف باندې به زبر وی. او که ښځې ته وایې چې دا ستا خوله ده هغې ته به هذا فوکي دا ستا خوله ده. هذا قلب، هذا قلب هذا د اشارې ته وایي او قلب زړه ته وایي. هذا قلب دا زړه دی. هذا قلبک دا ستا زړه دی. هذا لسان دا ژبه ده. هذا لسان دا ژبه ده. هذا لسانک دا ستا ژبه ده. هذا صدر دا سینه ده. هذا صدر دا سینه ده. هذا صدرک دا ستا سینه ده. هذا بطن دا خیټه ده. هذا بطن دا خیټه ده. هذا بطنک دا ستا خیټه ده. هذا ظهر دا ملا ده، ملا. هذا ظهرک دا ستا ملا ده. هذا جلد دا سرمن ده، سرمن د لاس سرمن د بدن دی سرمن ته. که د هغه د انسانانو وي که هغه د زناورو وي. خو که ته اوس یو سړي ته وایې چې دا ستا سرمن ده نو هغه ته به بیا وایې هذا جلدک. او که ښځې ته وایې چې ستا سرمن ده نو هغې ته وایې هذا جلدکی. نو دا زموږ سره الدرس الخامس کې د تمرین 2 نمبر سوال و. انشاءالله را روان درس کې به 3 نمبر سوال حل کوو. را روان درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.